پاکستان کې غربت دومره حد ته ورسېدو چې که په کور کې معذور هم دی کار به کوي، که ماشوم دی هم کار به کوي، که بوډا دی هم کار به کوي، که کار نه کوي د کور چوله به ودرېږي بیا به سوال کوي. نو ډېر بد حال دی. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. څومره د افسوس خبره ده په داسې یو ملک کې چې هغې ته ویلی شي اسلامي جمهوریت پاکستان، په هغې کې نه د معذوره څه حقوق شته دی، نه د انساني څه حقوق شته دی. لکه دا هم انسان دی زموږ په شانتې، د ده هم له ډېرې مزې غواړي. دا غریب سهار راوځي په دې معذورۍ کې، پکار ده چې د ارام کولی په کور کې پروت وي، چې ته چم ګاونډ کې ګرځېدی د سکون ژوند یې تېرولی، خو په هغې کې هم د هغه سکون نشته. که کپړو ته وګورئ، اسخا که بوټانو ته وګورئ، په بد حال راغلی خپل محنت مزدوري کوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ډیلی خیبر نه ستاسو کوربه جلال سټاپي او کیمرامین ساجد فوټوګرافر حاضر دی. کتونکو مردان کې موجود یم، تقریبا څه 9 بجې سره پاسه 9 دي. ضرور چې تاسو وینئ داسې لباس کې چې معذور هم دی او په هغې کې خپل محنت مزدوري کوي. ماسکونه دا سوري مسواکونه خرڅوي. ستاسو نوم دی وروره؟ شهزاده. شهزاده؟ شهزاده د کوم ځای؟ زه زړه په دفتر. د کوم ځای جي؟ زړه په دفتر. ښه، دا کله راوتی؟ سهار راوتی که نه؟ زه سهار راوتم جي. نو ستا څوک نشته نور؟ زما یو ورکوټ ورور والد صاحب وفات شوی دی جي. والد صاحب دی وفات شوی؟ او جا. کور کې نور څوک نشته د ګټې وټې؟ بس یو مشر دی ما د ګټې وټې او یو ورکوټ ورور نور زنانې دي که نه. ته چې سهار راوځې څه ټیم دی؟ بس 10 بجې ځم نو. 10 بجې؟ او جا. ساجد بھائی څه ټیم دی؟ موږ ټیم ګورو چې دا وخت څه ټیم دی؟ 9 بجکر مطلب 9 بجې دي 10 منټه د پاسه، او دی اوس هم په دې چوه کې په دې دومره یخنۍ کې په معذورۍ کې خپل محنت مزدوري کوي. دا راته ووایه څومره وخت نه دا مزدوري کوي روزي؟ دا خو ډېر وخت نه، میاشت نیمې نه سیوا وشول. چې روټۍ دې کړي؟ او دلته بازار کې کې؟ او نو تلو کې راته تکلیف نه وي؟ بیا یخا هم دی، استاد هم لري؟ نه 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 آسان. 100 روپۍ ورځ ګټې؟ بس سیوا هم پکې وګټو، زر هم پکې وګټو. دا ګزاره کېږي پې؟ او په معذورۍ کې هم دا پیدایشي معذورۍ؟ پیدایشي جټکه ده. کتونکو دا څومره د افسوس خبره ده په داسې یو ملک کې چې هغې ته ویلی شي اسلامي جمهوریت پاکستان، په هغې کې نه د معذوره څه حقوق شته دی، نه د انساني څه حقوق شته دی. لکه دا هم انسان دی زموږ په شانتې، د ده هم له ډېرې مزې غواړي. دا غریب سهار راوځي په دې معذورۍ کې، پکار ده چې د ارام کولی په کور کې پروت وي، چې ته چم ګاونډ کې ګرځېدی د سکون ژوند یې تېرولی، خو په هغې کې هم د هغه سکون نشته. که کپړو ته وګورئ، اسخا که بوټانو ته وګورئ، په بد حال راغلی خپل محنت مزدوري کوي. په پاکستان کې غربت دومره حد ته ورسېدو چې که په کور کې معذور هم دی کار به کوي، که ماشوم دی هم کار به کوي، که بوډا دی هم کار به کوي، که کار نه کوي د کور چوله به ودرېږي بیا به سوال کوي. نو ډېر بد حال دی. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. تا سره موبایل شته؟ موبایل را سره نشته دی. او ته دلته ګرځې بس همدا ایریا ده ستا؟ او جا. ستا نوم څه دی بیا ووایه؟ شهزاده. ملګرو د ده نوم شهزاد دی. دا د مردان کې مسواکونه خرڅوي. که څوک د دې ځای اوسېدونکي او مدد ورسره کوي، موږ خو په دغه ویډیو وکړله، موبایل ورسره نشته. د سره راتلی شي دی د سهار نه تر د شپې 10 بجو پورې دلته موجود دي. دا کالج چوک دی که نه؟ په کالج چوک کې دی موجود دي د سهار نه واله تر د شپې 10 بجو پورې. انساني همدردي ده، که څه هیلپ ورسره کوي. د ژمي په دې یخو شپو کې هم دی د 10 پورې ګرځي. نو زمونږ د ثواب په نیت ولې دغه ویډیو وکړه. تاسو یې مخکې شیر کړئ. که څوک هیلپ نشي کولی، کېدای شي څوک د ده سره مرسته وکړي او د ده د ژوند الله بدل کړي، چې ته دی پې ځان له ښه روزګار کلي کې دوکان یا داسې بل سره روان کړي، او ستاسو له به الله په هغې کې اجر درکړي. همدې سره خپل کوربه جلال ساپي کیمرامین ساجد فوټوګرافر له اجازت ورکوي. ښه ادبه د بریالي اوسئ. د الله په امان.